بسم الله الرحمن الرحیم. نن څه کومه یوه دردناکه سانحه شوې ده څه کې مو دوه جوانان نهت جوانان څخه ډېر بې دردۍ سره شهیدان کړي شوي دي. هغوی لاش یې فمال شوي دي. مو ټول قوم دې موقع باندې انتهایی د غم او غصې اظهار کوو. د ریاست ذمه دارو نه سختۍ سره د دې واقعې مو دا اپیل کو چې نوټس د واخیستلی شي دغو دهشتګردو خلاف د سختترین او بر وخت کاروایي وشي. دې سره سره قوم نه زه دا اپیل کوم چې پر تشدد واقعات د رونما نشي. قوم د هوش نه سنجیدګۍ نه کار واخلي او پر امن طریقې سره موږ د خپلو شهداو احترام هم کوو. د قوم موجوده صورتحال کې به انتهایی سنجیده قدم خلو. انشاءالله د خدای اهل بیت و کرام سره د قوم په کرایسس نه هم وباسو. زه اپیل کوم ټولو جوانانو نه او هغو شهداو لواحقینو نه چې تاسو د صبر استقامت مظاهره وکړئ. قوم به انشاءالله یو مناسب قدم خلي او طریقې سره به خپل حالاتو باندې نظر هم ستو، خپل مشکلاتو تباه کسو. او ماضی کې هم داسې واقعات شوي دي. مستقبل نه بیا مو نظر وي او ټول قوم مشاورت سره په کار دی چې کوم قدم خسته شي واخلي. زه قوم نه جوانانو نه زه پر زور دا اپیل کوم چې هغوی د پرامن واوسیږي. جنگ طرف ته پر تشدد واقعات طرف ته د چوک لاړ نشي ویلي. دا ایمو جذباتو سره یو کیل روان دی. کوشش دا کیږي چې مو جذباتي کیو، مو څه غلطۍ مزید وکړو او هغه اهداف او هغه مشکلاتو سره مو مخامخ کی. انشاءالله مو به طریقې سره او یو مناسب سوچ فکر سره خپل قوم انتهایی سنجیده طریقې سره به دا ټول حالات کسو. دینه به مخکې قدم خلو، یو مناسبه فیصله به کیږي. تاسو ټول پرامن اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.